احسان نن به غپ شپ د خیره چې کوم دی په موټروی لګو خو د دې سیکشن 4 سره بس چل کو وکیل خو زنه موتم نه د دې سره به چل کو وکیل به پیوارو سر چا سوی راځي چې وورو صاحب صاحب داسې ده چې په پاکستان کې یو قانون دی هغې ته لینډ اکویزیشن ایکټ وایي. دغه لینډ اکویزیشن ایکټ چې دی دا په 1894 کې جوړ شوی دی او بیا په دې کې زموږ د صوبې په حواله باندې خپل لږ امینډمنټ شوي دي. د دغه قانون مقصد دا دی چې کله ملک ته د پبلک پرپزز دپاره یا د کمپنی لپاره د کومې ځمکې ضرورت شي نو هغه به هغه په څه طریقه باندې د خلکو نه اخلي چې هغه د بل چا ملکیتي د یو انډیویجوال دغه به څنګه ترلاسه کوي. د هغې دپاره دغه قانون 4مه ماده چې ده نو هغې کې دغه ډیټیل بیان شوي دي. نو چې کومه ځمکه پکاري د حکومت ته د هغې ضرورت نو هغه یو نوټس ورکړي دغه 4 لاندې او بیا که د چا څه اعتراضات نو د دغه قانون د 5مې مادې لاندې هغه ابجیکشنز فایل کړي هغه کمشنر ته ولېږلی شي او که فرض که هغه مناسب ګڼي په هغې باندې فیصله وکړي که ونه کړي نو هغه ځمکه چې هغه اکوایر شي او د هغې چې کوم ویلیو وي که نه ویلیویشن ټیبل د هرې علاقې خپل پروت وي د هغې مطابق د هغې ریټ مقرر کړي او هغې کس له هغه ایز ایوارډ ورکړي د 11مې مادې لاندې. نو د هغې نه که بیا څوک اګري وډي نو هغه ځي او د دغې قانون د 18مې مادې لاندې هغه یو ریفرنس جمع کړي. ریفرنس دغه کېدی شي چې اپورشنمنټ بل دا چې په 13مه کې د اپورشنمنټ خبره کوي او په 18م کې دی چې دغه ریټ کم دی یا سیوا دی یا دغه قصې میسې ټولې په هغې کې کېږي چې انهینسمنټ په څنګه کوي دا ریټ. نو دغه یو پروسیجر دی چې په هغې کې دغه ځمکې اکوایر کېږي. لکه اوس زمونږ دا د موټروی دپاره چې کومې ځمکې دي دغه اکوایر شوي دي خو بیا یو بل قانون راغلی دی نو هغې کې دا خبره کوي چې دې کې به اګریکلچر لینډ نه اکوایر کېږي. خو بهرحال زمونږ حکومت د دغې خبرو خیال نه ساتي هغه هر قسم ځمکې اکوایر کوي او دې ته نه ګوري چې یاره دې سره به ماحول ته څومره نقصان رسي دې سره به زمونږ اګریکلچر ته څومره نقصان رسي دې سره زمونږ سینیک بیوټي څومره متاثره کېږي. خو بس چې کم ځای هم مناسب وګڼي نو بس بیا د خلکو ایست ته نه ګوري خپلې اسانتیا ته ګوري او دغه ځمکې اکوایر کوي. ډېره مننه. ښه جي نو دا عطاالله جان ایډوکیټ را سره په سیکشن 4 او د ځمکو په دغه معاملات باندې خبرې وکړې. په اصل کې جی صوبایي حکومت غواړي چې سوات ایکسپریس وی فیز 2 جوړ کړي نو هغه د چکدرې نه واخله فتح پوره پورې دی غالبا 80 کیلومیټره دی. خو مسله دا ده چې اول چې کوم پروپوز نقشه وه هغه چې سیند په غاړه به دا ځي اوس د خلکو چې کوم زرعي ځمکه ده دا بالکل دا یې په منځ کې تللی دی نو یوه غویمۍ جوړه کړې ده. او داسې ده چې غالبا په 2010 او 2009 زه په دې کې لږ کنفیوز یم. مونږ د فضل مولا زاهد صاحب سره انټرویو کړې وه او هغه په هغه ټایم کې چې کوم دی د خپلې شعبې مشري په دې سوات کې کوله اګریکلچر دغه طرف او بیا خاص کر دا تیل نه دي د دې زیتونو دی د دې یوه شعبه هغوی جوړه کړې وه نو د هغې مشري هغه کوله. په هغه انټرویو کې هغه ډېره ښکلې خبره کړې وه چې د سوات دا ځمکه چې ده دا د دنیا په یو څو پوینټس کې راځي چې خدای پاک د دنیا چې په فیاضۍ سره کم کم پوینټس له ښکلا ورکړې ده او دی برابر کړي دي چې په دې کې 4 موسمه پیدا کړي دي. په قدمونو کې دلته کې یخ دی واوره ورېږي دغلته چې کوم دی نو بیا موسم چې کوم دی معتدل دی اخوا د هغې نه بیا لږه ګرمي ده دلته کې سپرلی دی زبردستې ونې دي بوټي دي دا دي دغلته چې کوم دی نو ښه ښکلی پرته ځمکه ده. نو هغه دا ډایورسفایډ ځمکه چې کوم دی هغه په ډېره ښه انداز باندې بیانه کړې وه. نو زه چې ورته په هغې نظر ګورم چې دا د روډ دا کومه توره کرښه دي په دې طرف بوځي او دا دومره قیمتي ځمکې د خلکو نه الي او په دې لپاسه چې کوم زموږ سره پټي دي په دې لپاسه ونې دي نو چې دا به د دې ځمکې د دې سوات په ماحول به دا څونه بد اثر پرې باسي دې ته دې چې ته کتلي په ماحول به جي یو بد اثر پرې وباسي. بل دا جي که نه دغه روډ چې په کم دا کنکریټ دا غټ دیوال چې موږ په کم ځای باندې ودرو که نه جي د دې په دغه ځمکو باندې په دې پټو کې غنم کېږي سټرابري کېږي په دې کې شلتالو کېږي چې هغه د سوات یو نوم دی په هغې کې. نو هغه هر څه چې دی هغه مونږ قربانو او مونږ وایو چې دا ترقي راځي که نه. بعض خلک وایي چې دا دې سره خو به ترقي راشي که نه نو په دې کې خو دا خو داسې ترقي شوه چې زمونږ ماحولیات زمونږ فروټس زمونږ د ایون ذرایع آمدن هغه تباه کوي او ترقي راولي نو دا څنګه ترقي شوه بیا. او د یو خبره به راته وکړم ستا د دې خبرې نه خبره راووته
کله چې د ملم جبې ته دا روډ خطو کنه او دای دغلته یو فارم راغلی دی هغې له یې ورکوو نو خلکو وی ترقی را روانه ده دلته کې پکې زموږ صافیان ملګري چې کم دی نو ټول لستوڼي ټول راښکو دي وو عام خلک او ټول ګډېدو را ګډېدو چا پکې دوپړی والي او چا باجې والي او چېرې دا خو به ډېره غټه ترقي راشي او غټ هوټل را روان دی یو غټه کمپني را روانه ده جابز به راشي دا به وشي دا به وشي تا ته پته شته د هغه تا ته به هم یادي چې کله به دې ملم جبې ټاپ ته موږ وختو دغلته به د 2-2.5 کسانو ځان له کوکې رخ کړي وي چا به چای په خرڅو چا به پکوړۍ خرڅولې چا به چې کم دی نو لکه د دې ونو نه مختلف فروټس را شکولي وو هغه به یې په تالو کې خرڅول چا به انځران چې کم دی نو داسې غوټه کړي وو نو د هغه 2-2.5 دا هغه 2-2.5 کسان نو هر یو کس په خپله یوه فیملي چې کم دی نو هغه به یې سپورټ کوله یو خو چې دا هوټل کله راغی دغه کمپني راله او هلته کې خلکو ته دغه ولګو یو پاټک ولګو یو قسم چې هلته کې وځي که ته ځې زه ځمه بل هر څوک چې ځي دی به خبره ټیک ټاک کول پیسې ورکوي په خپله ځمکه به زه پیسې ورکوم ټیک شو بیا چې کم دی نو د هغې نه بعد د هغه 2-2.5 فیملیز په هغه خېټو باندې چې کم دی نو خپه ایښودی شوي ده د چې کوکه لاړه هغه فروټس والا لاړو پکوړو والا لاړو دا ټول خلک نو موږ خو هغه ترقي لیدلې ده هغه خو ډېره زبردسته ترقي ده چې هغه یو خاص مخصوص سرمایهدار خلک ته هغو له ترقي ده نو که داسې دا روډ هم داسې چېرته سرمایهدار ولځي نو زه خو کم از کم د یو عام وګړي په حیث باندې دغه د دغې ترقۍ خلک وایي موږ د ترقۍ خلاف زه د دغې ترقۍ بالکل خلاف یم چې هغه د یو څو سرمایهدارو ترقي ده نو جی د سرمایهدارو ترقي خو ځکه ده که نه جي چې ځایي خلک چې دی که نه هغه دومره توان یا وس نه لري چې هغه دلته پمپونه یا هوټلې ودرېږي نو په داسې ټایپ پروجیکټس کې همیشه فایده چې د هغه سرمایهدار طبقې ته میلاو شوي ده او سرمایهدار او نور خلک دا کلیم کوي چې یاره دا خو روزګار مواقع دي نو زه یم چې یو پمپ یا هوټل جوړ کړي او 15 پکې ته ولګې نو 10 خو تا دلته په ټوکې به یې کار کوه خو تا بېروزګاره کړو یو تا د خلکو کورونه واغستو یو هغه پټي چې د هغې نه د خلکو آمدن راځي کچنې چلیږي تا هغه هم ونیول او یو سیکشن 4 چې لګي دا ډېر متنازعه سیکشن دی په دې کې چې مارکیټ ویلیو مطابق تاسو له پیسې نه درکوي په دې کې همیشه چې دا هغه ډېر خلک مونږ ویل ها کم حکومتي چارواکي یا زموږ سیاستدانان هغو ته په سیکشن 4 کې فایدې هغو د خپل مرضی ریټ لګوي عام خلکو ته د هغې ریټ هغه شان نه میلاویږي او ما په دې یو ریپورټ کتو نو هغه وایي چې ایون که سیکشن 4 په هغه ته ولګي او تا پیمنټس کم هم وکړي که نه جي دا یو لانګ لاسټنګ یو غټه تنازعه ده ځکه چې دغه ځمکې وراثتي ځمکې دي د یو کس په نوم دي تقسیم شوي نه دي نو چې چا په نوم دي یا ته پیمنټ میلاویږي د باقي بسچل کېږي دا یو نیور انډینګ تنازعه ده او د دې ښه حل دا دی چې مونږ هم ترقي غواړو اولنی چې کوم محکمه اریګیشن و که اګریکلچر و هغې چې په 2018 کې کوم پروپوزیشن د دې کړی و چې دا نقشه د سیند په غاړه هغه زیاتره چې دا د سیند په غاړه پای کې صرف 2 خبرې یو وټې وهلو او بل زما خیال دا و چې لکه پیسې وپې زیاتې لګي او یو دا روډ به په لږ په ګرانه جوړېږي که نه جي زما خیال دا دومره غټ ریزنز نه دي چې ته پې د خلکو معیشت اګریکلچر او ماحولیات قربانې نو دا خو ډېره ښکلې خبره وکړه زه خو هغه ګرمۍ ته نه یم جوړ کم چې په پېښور کې کومه چې په مردان کې کومه چې په لاهور کې زه خو یو تزن غونته کې سړی یم او زموږ د سوات زیاتره خلک چې کوم دی دغه شان تزنان دي دوی د ګرمۍ عادت نه دي وای ناٹ دلته کې یو ریسرچ سکالر دی زموږ چې کوم دی ډاکټر سلطان روم صاحب هغه په دې باندې ښه تحقیقي مقاله لیکلې ده دا خبره په اخباراتو کې چاپ شوې ده په ویب سایټونو شته یو سړی دی ګوګل کې وبوی ګوري هغه یو زبردست تجویز ورکړی دی هغه وایي د 2 روډونه دي یو د سیند یو طرف ته دی بل طرف ته دی دا روډ نه دی دا د دې طرف ته پاره کا په دې طرف ته په ټرافیک ځي هغه بل روډ چې کوم دی هغه د هغه طرف ته پاره کا او دا مختلف کلی چې دی فرض کړه دی په منځ کې چې راځي نو ته چې دا کومه دونه ډېره پیسه چې کوم دی دا ته په دې روډ باندې آلریډي به لګې په دې ایکسپریس وے چې به لګې نو د دې نه ډېره خرچه ته ښه ښکلې جدا کا هغه ډاکټر صاحب په خپل آرټیکل کې دننه ویلي دي چې ته دغه نه دغه پیسې جدا کا او د دې په منځ کې پولونه ورکا نو دا څومره ښه اسې زړه ته لګي نه چې په یو طرف ته ګاډی ځي په بل طرف ته راځي نو ولې د خلکو چې کوم دی دا دونه قیمتي ځمکې
هر سړی ګوره هر سړی خپل د قوړو کې خس کې ځمکې ته ناست دی بالکل د ریاست خو مور ده کنه. اوس د سېنیټر مشتاق صاحب خبره چې زما مور چې کم دی نو سړی خواره ده هغه سړی زمونږ د مور د سړی خواره کېږي نه کنه. د دې خلکو د ځمکې تاسو ولې الی د دې خلکو د قیمتي باغات تاسو ولې الی تا ته پته شته زمونږ سره په دې ځمکو باندې مڼه پیدا کېږي زمونږ سره په دې ځمکو شلتالو پیدا کېږي زمونږ سره په دې ځمکو الوچه پیدا کېږي زمونږ سره په دې ځمکو کم ما یو ځای کې ګوره لږ هېرېږي برانه دا عمر چې کېږي جو د سړي د هېرېدو د بیماري سیوا کېږي. ما یو ځای کې اورېدلي چې په ثابت دنیا کې بلکې کتلي وي دي سوري چې په ثابت دنیا کې چې کوم دی یو 20 دی که 22 داسې سپورټس دي چې د دې د ځمکې انتهایي قیمتي دي په هغې کې چې کوم دی تک څه شی نالی هغه پې کېږي نو په هغه سپورټس کې یوه سوات دی ته د مانکوټ ټغر ته وخېږه او ته د مینګورې ته لاندې وګوره د کنکریټ ځنګل دی پټی ختم شو دغه ختم شو. اوس باقي که څه لږ ډېر زما سره څه پټي پاتې دي څه باغونه پاتې دي که چېرته څه د کروندې څه ځای دی جو هغه دا سړي خواره مور لګي دغه روډ پې وباسي او سرمایهدار وله چې یو سړی د لاهور نه کیني ښه ښکلی یا د اسلام آباد نه کیني په ګاډي او په خپل ګاډي باندې خپس سره کي او دی چې کوم دی نو کالم ته په ارام ورسي لکه ظالمه د خدای تعالی نو لږ په تکلیف ورسه جو څه حل به وشي. د ایکسپریس وی زه د دې نه بل هېڅ غټه فایده نه ینم چې دلته کې یو څو د سرمایهدارو فایده ده په دې کې د عام سړي ستا څه فایده ده. ما تعالی الریډي مثال درکو چې د ملم جبې نه تا ته څه فایده ده د ټولو خلکو چې کم دی نو ښځه او نر دلته کې ګډېدو را ګډېدونه چې را بره ملم جبې ته به چې کم دی نو ترقي راشي او جابز به راشي او دا به راشي او دا به راشي څه ترقي راغلې ده په هغې باندې به هم لږه خبره وکړو که نه چې څه ترقي راغلي. صاحب صاحب د کوم پورې چې تاسو ډاکټر صاحب د تجاویزو خبره وکړه تجاویز او سجیشنز او دا به زه نور هم مخکې راشي خو اول خو چې حکومت دغه مسله اکنالج کړي که نه خو د سره اړو دې ته تیار نه دي چې دا یو مسله هم ده که نه جي باقي تاسو خبره وکړه د کنکریټ د ځنګلو کالام ته اوس هم تاسو لاړ شئ د مینګورې او د کالام دومره غټ فرق نه دی پاتې شوی د کالام مخکینی هغه فیل چې تاسو غواړئ نو چېرته په پیدل به ځئ ډېر زیات لرې به ځئ خو هغه زوړ فیل به ته میلایږي چې واقعي یخ دی کالام یا دې ایریا ته راغلی یم. بل دا د څه مقصد دپاره ټوریزم دپاره چې دا ځي که نه جي نو ټوریزم چې دی نو زمونږ دومره پیسې یا د هغې دومره انکم نه دی څومره انکم چې موږ له زراعت راکوي که نه چې او د دې زراعتو سره د مقامي خلکو کچن وابسته دی د هغو معیشت وابسته دی. بل دا جي چې په ټوریزم کې موږ وکتل چې کله کالام کې اکسس ورکړی شو نو پای کې زیاتره چې دي که نه غیر مقامي خلک دی هغو هلته سرمایه لګوي نو دا خو ده چې لکه په هېڅ حال باندې هم دا جسټیفاید نه ده چې ته یو روډ وباسې او پای باندې دومره زیات کمپرومایزز وکړي. په دې خبرو کې د کالام خبره وکړه زه برته د بحرین هم وکړم په دې باندې لیکونه شوي دي د کالام خپلو صحافیانو پې هم لیکل کړي دي او بیا پې د بحرین چې کوم دی د زبیر تورولي په شانتې یو ډېر غټ سکالر دی هغه هم لیکل کړي دي چې یاره په ډېر نږدې وخت کې 5 یا 10 سال بعد به د یو بحریني سره خپل ځمکه نه وي زموږ سره به داسې چلو شي لکه څنګه چې هغه فلسطینیانو خپل ځمکې په اسرایلو خرڅې کړې او اوس ورسره په وهلو دي که نه نو دغه شانتې چل چې کوم دی نو هغه هم ویلي او د کالام صحافیانو دا ویلي چې په کالام کې چې په کمره شو باندې په تیزۍ سره د سرمایهداران ناغلي دي او د ځمکې الي او د هوټلې ودرولې ستا خبره د کالام شکل حلیې ټوله تباه کړه د سین هغه ویو نشته یو ځنګل دی جو هغې ته هم چې کوم دی نو لکه ورو په طریقه پای کې کټایان یو څه بل څه دا ځنګل به ترې ختم کړي او بیا به دغلته د کنکریټ دا ځنګل هلته کې هم ودرئ نو غویمه به یو قسم له چې کوم دی بیا بل ورځ دا غویمئ چې دغه د فلسطین او د اسرائیل دا لانجه وي دغه کالامیان به په دغه سرمایهدارو پورې ونښلي دا وهل ټکول او خانه جنګي به ترې جوړه شي او دغه به د بحرین د خلکو والي دغه به لاندې د مدین د خلکو والي بلکې دغه شانتې به د ټول سوات دغه هلي چې په اخر کې به د سوات تازهي خلک دغه ټوپک او تماچه رالي او دا سرمایهدار به ولي. صاحب صاحب دا ګپ شپ په داسې راغونډ کړو چې په دې مخکې ورځو باندې زمونږ وزیر اعظم صاحب تللی و نو هغه هلته وی چې دا خو د کلایمیټ چینج د لاسه دا سیلابونه مونږ ته دلته راغلو نو وروره دا اوس تاسو مونږ له کمپنسیشن راکړئ مونږ له پیسې راکړئ په هغې لیول باندې مونږ کلایمیټ چینج او موسمیاتي تغیر و تبدل چې کوم دی هغه مونږ اکسپټ کوو خو دلته یې مونږ نه کوو حالانکې دا یو غټ تھریټ دی. په دې مخکې ورځو بحرین کې څه ځوانان راغونډ شوي وي په کلایمیټ چینج باندې احتجاج کوو چې یار دا کنسټرکشن چې شو دا بې ترتیب هر څه چې دي دا دې ختم شي که نه جي نو هلته خلکو دا پکې لاسوي که نه نو نه په حکومتي سطح باندې نه په عوامي سطح باندې دا مسله چې دا اکنالج کیږي نه نو پکار ده چې دا اکنالج شي او پکار ده چې دغه متبادل چې کوم تجاویز دي په دې د عمل وشي او زموږ د ماحولیات زموږ ښکلا چې دا ښکلا او دا پټي پاتې نه شي نو خلک به په دې روډ ولې راځي بیا نو پکار ده چې دا اکنالج شي او د دې متبادل لار راویستی شي.